بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على ردته من ذلك بلفظ سلفظ دي أو لاحق هذا سيدي والحق من غير لي أو لاحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة دسی لیکل کړه لورثته دي برو ګورې لکه مرتد بیان شروع دي. مسله دا ده چې د یو سړي لاس قصدن عمدن چا کټ کو د چا چې لاس کټ شو ماغه مرتد شو او به هم داسې مړ شو. یوه مسله حکم به وروسته بیانو. هوایي وری حکم یې دا دی دا چا چې ول لاس کټ کړی هغه ته ووایه چې ستا لاس نه کټ کوو قصاص نه الو یا مړ شو تا وجنو نه هدومره ده چې نصف دیت د لاس کټ کولو دیت چی که نه د لاس د یو لاس نصف دیتي نصف دیت راوړه 50 خان. دویمه مسله دا ده لاس یې وله کټ کو هغې نه پس هغه مقطوع الید مرتد شو بیا دارالحرب ته لاړې الته واپس به رالی دلته دارالاسلام ته بیا مړ شو هغې نه پس دې صورت کې قاطعته حکم دا دی چې ته به نصف دیت د دې کس ورثه ورته ورکړې. پوه شولې پې ورته وګورئ. وإذا قطعت يد المسلم کله چې کټ شي لاس د مسلمان عمدن کټ شي فرتد او بیا مرتد شي والعیاذ بالله علام دې ترنه وساتي ثم ماتا بیا مړ شي علی ردته باندې من ذلک د دې لاس نه مړ شي دا ټکې مې نه ویلې که هم د دې زخم نه مړ شي دا ټکې مې نه ویلې یار. او لحق یا ملحق شي دارالحرب پورې ثم جاء مسلما او بیا راشي واپس مسلمان فمات من ذلک هم د دغه لاس زخم نه مړ شي نو پکار خدا و چې قصاص وی که نه که هم مسلمان دا مسلمان څوک لاس کټ کي او د زخم نه به مړ شي نو ګوره بیا به قصاص وي. فعلى القاطع دلته به قاطع باندې نصف دیت دی فی مالی هم د په مال کې به وي للورثته د مقطوع الید ورثه و د پاره. اما الاول ورچ اول وجدا مرتد شو به مړ شو دغه وجدا د مولوی چې به لاس چې ول کله کټ کو او کې غلامړ نو کنه مسلمانو سیدا به دغه نه پس مرتد شو ناول معصوم وو لاس ول کټ کو به چې مرتد شو به غیر معصوم شو او به د زخم سرایت وکړو کو مړ شو. زخم کله سرایت کو د بدن غیر معصوم د دې جرمانه پیرانه لخه نه قصاص پکې رانه لې پوهېږئ پې او لازم ولا نشو کټ کولی بس نصف دیت به پکې راولو. نو څه وایي اما الاولو فلأن سرایت چې وشو د قطع مرګ ته حلت محلا دا دی حلول کو داسې یو محل ته غیر معصوم انچا معصوم محل نو ځکه مرتد شوی و فاهدرت بس هدر شو تفی شو بخلاف ما اذا قطع يد المرتد لږ بر وګورئ که د مرتد لاس څوک کټ کي توجه به مسلمان شي او به هم د دې لاس د کټ کېدو نه مړ شي به هېڅ هم نه لازمیږي. ولې کله چې د ده لاس چا کټ کړه وخت کې دا غیر معصوم و هدر و بیا وروسته مسلمان شو اوس معصوم شو خو هغه زوړ هدر هغسې ختم و نو که دې مړ شو بس هسې مړ شو. بخلاف ما اذا قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك وبيد دين ملشي خجي لان الاهدار لا يلحقه الاعتبار وجدادك اولك غير دا مرتدو نو هدرو بشكل مسلمان شو اعتبار نشو ورکوله اهدار چې کوم شي چې هدر شي يلحقه الاعتبار هغه سره اعتبار نه ملحقيږي چې رست اعتبار ورکو. اما المعتبر یو شی چې معتبر وي لکه دله چې لاس کټ کو باقاعده مسلمانو معتبر وکنه خو وروستو په دې باندې هدر رالی مرتد شو نو دا کېدی شي چې یو معتبر شي هدر شي هغه دا چې مرتد شي لکه دلته او یا یې بري کړي هلکه به لاس مې تماف کو بیا مړ شي پوهېږئ پې خو داسې کله هم نه کېږي چې هدر شی دی معتبر شي پته نه لګي پوه شوئ که نه معتبر شی هدر کېدی شي هدر شی نه معتبرېږي. اما المعتبر هر چې یو شی معتبر فقد يهدر بالابراء کله کله دا هدر کېږي په ابراء باندې فکذا بالردت باندې هم کېږي. واما الثاني دویم وجه چې ملحق شو دارالحرب ته
او قاضي فیصله وکړه چې دا غو نشو او به واپس را له مسلمانو او به دا غلاس زخم نه مړ شو به نصف دیت دی کنه وجه څنګه چې د حرب تلاړې د معنی د مرګ فیصله وشو دا څه شو لکه مړ دسې ده کنه نو حاضر شو ارڅه پوهېږئ په دې نو به چې کله نو غیر معصوم بدنې واپس چې کله رام له مسلمان شوم هغه حدر واپس کېږي نه ختمېږي نه واما الثاني وهو ما اذا لحق چکل دار الحرب سره ملحق شي ومعناه معنی دا اذا قضي کله چې فیصله وشي بلحقه د دار الحرب سره د ملحق کېدو نو په دغه صورت کې خو به دا د اغونه شو کنه لانه صار میتا دا وګرځېدل عمر تقديرا والموت چې يقطع السرايه دا خو سرایت ختمي لاس ولا کټ کړي دی لاس او مړ شروستو نو د سرایت چې کله کېدلو مرګ ته رسېدلو نو دا خپل هغې نه مخکې مړو ولې مرتد شوی و که نه نه پوهېږئ پې او دا چې وروسته دوباره مسلمان شو دې سره څه کوي دا دوباره مسلمانتیا دا نوی ژوند دی دې ژوند کې چا د لاس هم نه دی کټ کړی و اسلام او حیات حادثه نوی دی فی التقدیري تقدیرا نوی دی فلا یعود حکم الجنایة الاولى د مخکینی جنایت حکم دوباره نه راځي فاذا لم يقضي القاضي بلحاقه که قاضي لا ددل توجه دي خو ګورئ لاس ولا چکټ کو او لا دار الحرب تلاړې یا نه دیتلې یا لاړې خو قاضي لا فیصله نه کړي چې دا غونه شو واپس را لې مسلمان شو او به مړ شنو به دغه بیان روان دي فاذا لم يقضي القاضي بلحاقه فهو على الخلاف الذي نبينه ان شاء الله تعالى غدار خپل راضي قال فإن لم يلحق وأسلم ثم مات فعليه دية كاملة برو غري لگا لا سور لگٹ کو مرتد شو واپس مسلمان شو بيد دي لاس زخم نه مړ شو په دې صورت کې پوره دیت پرې سړي باندې را لې چا لاس کټ کړي در شیخین راي دا تاسو پوه شولې به او امام ظفر امام محمد رحم الله وی دلتم نصف دیت دی ها ولې لکه وی لاس ولا کټ کړي دا مسلمانو به منځ کې شو مرتد شو چې مرتد شو کیسه ختم شو حاضر شو او بس که مسلمانی کی هیڅ اعتبار ولا نشته اورا فإن لم يلحق شرع ملحق نشي واسلم واسلام راوړي ثم مات به ملشي فعليه دية كاملة بلازمة وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله مفتى به رايدا وقال امام محمد فرمائي وظفر رحمهم الله في جميع ذلك نصف ديت بقي لازم دي لأن الاعتراض وجب ورا لأن اعتراض الردة دا ردت چه بقي عارض شو كنا نبس شيء هدر کو اهدر السراية هدر کو فلا ينقلب بالإسلام إلى الزمان يو پیر چه هدر شو كنا الإسلام بوجه واپس زمان دا نرازي دې مثال د سره کما اذا قطع يد مرتد فاسلم لك مخکې تیر شو د مرتد لاس څوکټ کی او مرتد غینه بس شي مسلمان شي ناغه حدر دی ولو ما غود وړوي ګوري توجه جی عصمت لبدو ټیمو کې اعتبار دی څو ټیمو کې کله چې د جنایت کو دې ټیم کې او کله چې سرایت کو واغه ټیم کې او مینس کې که عصمتو کنه وغیل اعتبار نشته و سراشه لاسی چې ولوالو مسلمانو عصمتو کنه به مینس کې مرتد شو به واپس مسلمان شو سرایت یې وکمل شو نو مرګ په وخت کې مسلمانو سرایت په وخت کې لاسی چې کټ کوم مسلمانو دغه دوه ټیمو له اعتبار دی پر دیت به لازمیږي او بقا چې هغې اعتبار نشته دی نه پوهېږئ پې ولهم ان الجنایه چې وردت على محل دا به یو محل وارد دی معصوم چې محفوظ محل او مسلمانو وتمت او بيد جنایت تام شو معنا مړ چې مړ شوم فيهم بدغه معصوم محل کې فيجب الزمان نفس واجب شي كما اذا لم يتخلل الرده لکه چې سره ردت په کې منځ کې راغلی نه وهذا لانه لا معتبر بقيام العصمه وجداد مريسو واعتبار نشتري چې عصمت دی قایم وي في حال بقاء الجنایت کې هم منځ کې هم خیالم ده کنه الا نشته وانما المعتبر دار قيامها چې عصمت قائم وي في حال انعقاد السبب کله چې سبب منعقد کیږي لاس چې کټ کو وفي حال ثبوت الحكم کله چې حکم ثابتيږي یعنی سرایت کو مړ کېدو او حالت د بقا چې بمعزل من ذلك كله دا هټول نه بډړه کې دي بقا خو صحلي تاسو پیږي کنه يعتبر في ورقيقه وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين واذا دس شو
لکه ملک چې قایم وي په حال د بقا یمین کې نشي نو سړي ښځې ته ویل دې کور ته داخله شو 3 کاڼي به طلاق دا مخکې موږ ویلي دي ښه داسې ورته ویل که نه بیا وله یو طلاق باین ورکو او جدا شوله تې بیا ښځې دوباره دې سړي ورسره نکاح وکړله او بیا کور ته داخله شوله 3 طلاقه واقع کېږي که نه بقیه 2 واقع کېږي که نه واقع کېږي ښه نو ګورئ مینس کې محل لرې شو لرې دي شي هغې له هېڅ اعتبار نشته چې کله ورته الفاظ ویل هغه وخت کې محل و ښځې وه کله چې کور ته داخلېدله محل و ښځې وه او مینس کې د ملک نه وتې و محل ختم شوی و هغې له هېڅ اعتبار نشته دقه مسله ده وصوره کې قیام الملک لکه د قیام ملک مسله په حال د بقا یمین کې ضروري دی که نه وإذا ارتد المكاتب ولايق بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ بماله وأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفى مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته لك برو ګورئ یو مکاتب دی مولوي صاحب او مرتد شو دار الحرب تلاړی الته مال وګټو بیا وورئ یو غلام دی مولا ورته ویلي مال 1,000 روپۍ راوړه ته به ازادي مکاتب شو په 1,000 روپو نو بیا دا مرتد شو دار الحرب تلاړی الته مال وګټلو بے گیر شو ورته وی اسلام راوړه انکار یې وکړو اسلام نه راوړم نو بس بیا قتل شو نو اوس حکم دا دی چې د کوم مال ګټلی هغې کې به مولا ته د کتابت والا مال میلاو شي 2 روپۍ وي 1,000 باقي کوم مال پاتې شو هغه به د مکاتب ورثو ته میلاو شي پوه شوئ پې ورته وګورئ وإذا ارتد المکاتب مرتد شو ولحق بدار الحرب ملحق شو واکتسب مالي وګټو فأخذ بماله سره ونیول شو وابا انکار یې وکړو ان یسلمنا چې اسلام راوړي فقتل شو فإنه يوفى مولاه پوره به ورکولی کېږي مولا د ته مکاتبته حق کتابتي وما بقي کم مال لی فلورثته ته به میلاویږي که نه پوهېږئ پې وهذا ظاهر توجه بر وګورئ صاحبانو د رای موافق بلکل ظاهره ده هغه وایي حالت ارتداد کې چې څوک کومه ګټه کوي هم د هغې وخت کې وکنه پرونه امام صاحب حالت ارتداد والا ګټه داغه نه امام صاحب د رای موافق لانجه ده مکاتب د حالت ارتداد ګټې نه ته څنګه کتابت ادا کړي او څنګه ورثو ته ورکړي دا لانجه جوړه شو پوه شوې پې اوره دا خبره ظاهره ده علی اصله ما باندې ځکه کسب د ردت چې دی دا خو د خپل ملک دی اذا کان حرا دا غو په نظمانې چې حر و که نه د ردت والا کسبي ملک و که نه مکاتب هم دا دی فکذا اذا کان مکاتبا واما عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب تاسو ولې خپل رای بدل کړه هغه څه وایي غوږ شي ورته هغه وایي که نه کتابت کې دا کار دی چې مکاتب څه مال ګټي که نه هغه د خپل ملک حسابېږي مکاتب چې کوم مال ګټي هغه ملک حسابېږي او کتابت که تاسو سوچ وکئ دا ارتداد دا هغه عقد دی چې ارتداد په دې کې څه تصرف نه څه اثر نه کوي یعنی مرتد سړی که خپل غلام مکاتب کوي مکاتب کولی شي داسې ده که نه ده د کتابت کې ارتداد څه اثر نه کوي نو د ارتداد د کتابت کم کسب دی هغې کې به م ارتداد اثر نه کوي پوه نه شوئ لکه ونه رسېدئ اصل مسله خو تاسو ته معلومه ده مکاتب چې څه ګټي هغه د ملکي که نه وي دا خبره خو مشهوره خبره ده دویمه کتابت یو داسې عقد دی چې ارتداد پکې اثر نه کوي مرتد هم خپل غلام مکاتب کولی شي نو چې کله کتابت کې ارتداد اثر نه کوي نه د کتابت په کسب کې هم ارتداد اثر نه کوي کتابت په ارتداد په دوران کې چې مال وګټلو داسې به چې دا ارتداد نه و او مال یې وګټلو نو خو د مکاتبي نو دا هم د مکاتب یاره پته لګي پوه شوئ که نه زه مخکې وګورئ اما عند ابي حنيفه رحمه الله فلان المكاتب چې انما يملك اكسابه دا خپل کسب مالکی کنه وی بالکتابت په وجه والکتابت چې لا يتوقف بالرده دا بردت نه موقوف نه دی چې خپل غلام مکاتب کو نو موقوف وي دا څنګه د بس مکاتب شو یعنی مرتد یادو مخه فكذا اكسابه ند کسبونه چې دي کنه دام د ارتداد په صورت کې بم پس موقوف نه نافذ بي هم ده بي الا ترى تنغوري انه لا يتوقف تصرفه في الاقوى
چې تصرف وکړي په اقوا کې لږ به وګورئ توجه جي توجه ډېره مزیداره خبره کړې ده یو سړی یو کس ته وایي لکه د عنایت دی لکه غلام دی زما زه ورته وایم چې هلکه ته به 100 روپۍ راوړه او ته به ازادي مکاتب شو که نه دا پیسې ګټي ګټي یو میاشت مې متحده کړي 800 روپۍ وګټي او نورې ونه ګټي میاشت پورې شي نو به یې حکم څه دی واپس به غلام شي داسې ده که نه خو دا کم مال یې ګټلی دی داسې به نه وی چې دا د اول نه هم د مولا و نه مولا دا مال هم د ده خو چې کله غلام شو هغې نه بس مولا ته رالی یعنې دا کم چې کله غلام جوړ شو واپس په دې صورت کې د چې باغ د کتابت کې کوم مال ګټلی دی که نه هغه هم د ده خپلو هغه باطل نه شو نو ګوره چې کله غلام جوړ شو که نه غلام هغه مال یې ګټلی هغه باطلیږي نه نو چې کله په دې منځ کې مرتد شو په ارتداد په دوران کې کوم مال ګټلی دی نو په صحیح غلام جوړېدلو سره هغه کتابت کسب نه باطلېدلو نه په مرتد جوړېدلو سره هم کتابت والا کسب باطلېږي نه اوس پوه شولې وګورئ الله تعالی ته نه ګورئ انه لا يتوقف موقوف نه دی تصرف موقوف کېږي نه تصرف د ده بالاقوا په اقوا شي باندې هغه څوک دی وورق چې هلکه چې د ده کې ملک به هله کېږي چې کله بس دا غلام جوړ نه شي دا قیسې پکې نشته دی ملک به هر حال مالک جوړېږي فکذا بالادنا ادنا څوک دی مرتد والی دی بطریق الاولاد تاسو پوهېږئ که نه د ارتداد په دوران کې به د کسبونه دي اب موقوف نوي واذا ارتد الرجل وامراته والعياذ بالله ولا يق بدار الحرب لږ به وګورئ یو سړی دی او ښځه مرتد شو او دارالحرب ته لاړ ښځې بلار وشوه دارالحرب کې بچی وشو بیا د بچی وشو نو حکم او بیا به من غالب شو ګیرم کړل نو حکم دا دی که نه چې دا ښځه مال فایده غلامه جوړولی شو او دغه زوی او دغه نوسۍ دا مال فایدې ورته وګورئ واذا ارتد الرجل وامراته والعیاذ بالله ولا قد دواړه ملحق شو دارالحرب ته فحبلت المرأه نو حمل جوړ شو د ښځې فحبلت المرأه ښځه حامله شوه په دارالحرب کې وولدت ولدا بچی وشو وولد لولده ما وبې د ولد د دې دواړو لپاره هم څه وشو ولد ولد فضیر علیهم بې په دې باندې د مسلمانانو غلبه راله جمیعا په دې ټولو نو فالولدانې دا زوی نوسې دا به هم فی وي ولې لأن المرأة ښځه چې دا تسترقو دا خو غلام جوړېږي که نه دا چې کله مرتده شي او بیا دارالحرب ته لاړې شي بې ګیره شي دې نه منځه جوړولی شي نو چې کله د مور دا حکم دی نو بچی به هم د مور تابع ښه فیتبعها ولدها ځکه هغه د دې په خېټه کې به هغه وخت کې خېټه کې چې کوم بچی د مور تابع نو تابع به شي بچی هم د دې هغه هم غلام جوړېږي البته لږ فرق پکې دی توجه جي زوی باندې به جبر کېږي نوسي باندې به د اسلام راوړلو جبر نه کېږي په زوی به جبر کېږي په نوسي باندې به واوره ویجبر الولد باندې ولد اول باندې به جبر کېږي په اسلام ځکه دا د مور تابع دی دا چا تابع دی خپل وایي که ولا یجبر ولد الولد او ولد الولد باندې به جبر نه کېږي چې هلکه ستا نیکه مسلمانو مرتد شوی او تم دغه په حکم کې نیکه په حکم کې څوک نه جوړېږي پوه شوې پې او زوی ته به وایي چې هلکه ته خو د پلار تابع پلار دی مرتدو مسلمانو مرتد شوی او په هغه جبر کېدلو لحاظه په تا باندې هم جبر کېږي زوی خو د پلار تابع کېدی شي که نه پوه شولې پې خو نوسۍ د نیکه په دې مسله کې نه دی تابع واوره وروى الحسن عن ابي حنيفه امام صاحب نه دام روایت لري امام حسن چې په نصیب هم جبر کیږي طبعا للجد جد ستا نیکه مرتد او باغه جبر چې سلام وروړه په تابم کیږي کنه پیږي واما لبک الجد واما الجد كلب الا في اربع مسائل سراجي کې ویلي کنه جد پشان د چا دی اب دی مگر څلور مسلو کې نه دی څلور د دي نوري دي خدي کې نه دی اور بسي اصل خلاف داري چې التبعيه في الاسلام تبعیت دا پانا سیسا دا خلا کنه خطي تبعیت في الاسلام چې دی وهي رابعات اربعه مسائل واذا څلورم د څلور مسائل دا چټول بټول علی روایتین دي دو روایت بکی دي دا غي کې څلورم ده راځه والله یو خدا شولا دویمه وثانیه صدقه الفطر ولې نابالغ بچه د پلار په غنا باندې مالدار حسابي کې صدقه فطر د لازمي په د باندې واجبي پلار به ولاده کوي
خو که پلاری غریبي یا پلاری غلامي یا پلاری مړي او نیکي مالداري د نیکه په مالداري نو وسه مالداري چاويږي کنه پوه شوي کنه پی صدقه فطر دی ادا کو یو روایت دا دی چې د نیکه تابع نه دا رب پشان نه دی او بل دا چې دا ما پشان دی وسانه تو صدقه الفطر او درېما جر الولا مسله تاسو سراجي کې ویلي دا یو سړی دی دا غوین زدا او د یو سړي سره ولني کا کړی دا اورا یو سړی دی غلامي دی او د یو جنۍ سره ولا نکاح کړی غم وین سره نو که بچي پیدا شي بچي خود مور تابع نو به دا بچي چې د مور د چا وین سره بچي بم دغه غلامي تاسو دا مسله معلومه وګا خو دې سړي ویل راشه لکه ته د خپل غلام آزاد کنه به د پلار تابع شي نو به زوی ستا غلام جوړ شي نو چې دا سړی خپل غلام آزاد کی سراجي مسله ده ته یاد کنه جر الولا موتقهن او موتقهن نو دا سړی چې د خپل غلام آزاد کی نو ماشوم پلار و آزاد شي نو په دې صورت کې ماشوم د پلار تابع شي نو پلار چې د چا غلام دی ماشوم هم دغه غلام جوړي د سیده کنه خدا کار کې نیکو کی پوهیږئ کنه څوک یو کی یعنی کومه ده لک شان صبر لک کومه ده اچھا جی نیکه ول آزاد کی یو سړی دغه غلامي دغه نوسی او دغه مورم د نوسی موري چې کوم دی وینځي یو نوسی موري وینځي پلاری نه نو د مور تابع کنه خو کدا سړی را پاسي کی د نیکه ول آزاد کی نه دا نوسی چې دی دا بم د نیکه تابع جوړیږي نیکه چې چا غلام دی دا نو سبم دغه غلامي کنه دې کوم دوه روایت دي اوس پوه شولې یو روایت کې او څنګه چې ول پلار آزاد کی نه پلاری چې چا غلام وو دا نو سه دا زیبم دغه غلامي لکه نیکه ول آزاد کی کنه نو چې نیکه د چا غلام ولای دغه وا ان د نوسی ولابم دغه پوه شو یو روایت کې راځي چې نه وای والاخرى الوصيه للقرابه یو سره قرابت د بار وصیت وکي لکه عنایت اقربا ولا ازما دومره مال ور کوي دا پلار ته شامل لنیکه ته دې کنه دې نو روایت کې دا دې کبلار نه نیکه ته شامل له بل لري شوتا نه دې قال وان ارتد السبي الاكبر وغري ولسي وارتداد السبي الذي مساله دار چې ماشوم مرتد شي نو څه حکم دی او کوم کافر ماشوم مسلمان شي څه حکم دی نو د صاحبین طرفین رایدا ده که ماشوم مرتد شي ارتداد له اعتبار ده او که مسلمان شي اسلام له اعتبار ده امام یوسف رحمه الله و ارتداد له اعتبار نشته که مرتد شي ها که مسلمان شو له اعتبار شته مسلمان به امام یوسف امام شافعی رحمه الله و دوه له اعتبار نشته تاسو ګورئ و ارتداد السبي مرتد کېدل د ماشوم هغه ماشوم یعقل او چې عقل لري ارتداد د ارتداد د امام سیبوی امام محمد رحم الله وی مفتابی رایم دا او یجبر علی الاسلام اجازه د معنی بجبر کی اسلام واپس راوړه خو کی غیر مکلف دی وجن بینا ولا یقتلوا و اسلام او اسلام راوړو ماشوم اسلامي اسلام دی نو چې کله اسلام راوړو مور بلاری کافرانو کنه اوس به میراث نه وړي کافر مسلمان نه میراث نشوړي لا يرث ابويه ان كان كافرين کې چره کافرانو وقال امام یوسف رحم الله فرمای ارتداد وليس بارتداد ان مرتد شو ارتداد له اعتبار نشتا هو اسلام له اعتبار نشتا وقال امام یوسف امام شافعی رحم الله فرمای اسلام وليس باسلام اسلامي اسلام نه دی وارتداد وليس بارتداد ان ارتداد نه دی لهما د امام یوسف او د امام شافعی رحم الله دلیل اسلام دغه اعتبار نه ورکو په اسلام کې هم شوم د بلار تابعین او بلاری کافر دی او دا اسلام راوړو موږ داسې کو مسلمان کو دلته موږ تبع له اصل حکم ورکو دا اصل نه دی دا خو څه ده تبع ده لو ما في الاسلام انه تبع لابويه دا خو تابع د ابوین وی فيه په اسلام کې نو فلا یجلو دا موږ نشو ګرځولې اصل ځکه اصل او تبع کې خو تضاد دی اصل خپل احکام دی او د تبع التابع وتابع ولانه بل وورا کدا چې موږ مسلمان فرض کو نه د ضرر دی لکه څنګه ضرر دی اوس به خپل مور بلار نه میراث شي وړي وګور خلم دې کنه ولانه
یلزمه احکام دمانی لازمی که احکام یشوبها المضره چاگی که شوبه دا مضرت دا او ضرر والا کار که ماشوم کئی کنا نا دی احل ندی دمانی ضرر نرازی فلا یؤهل دا احل ندی له دا ضرری کار پوه شولی کنا بی ولنا منگ دا پار دلیل باورا علی رضی اللہ تعالی عنہ ماشوم والی کی اسلام راوڑے ہو کنو نبی علیہ السلام ورلا معتبر کڑے ہو کنو معتبر کڑے ہو فخر بے پکاو پورا قصہ دلان دیکھا ٹیم نشتا ولنا فی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ اشعاری ویلی دیر مزیدار اشعاری امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پا مقابلہ کی ویلی دی سنگ دی اسی بی آغا اشعار ذکر کما محمد النبی اخی و سہری وحمزة سید الشہداء عمی وجعفر الذي يضحى ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكنى وعرشي مشوب لحمها بدمي ولحمي مشوب لحمها داغي غوخه داغي بچی چی دی هم اغاز ما په وینا باندې بچی دی بدمي ولحمي وصبت احمد ابناي منها پیجنې کنه دون وسید احمد فمن منكم له سهم كسهمي څوک به چې ما بشانی سی وی فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم الى الاسلام ترى صغيرا ما بلغت اوان حلمي ذل بالغ شوی منوما مخکې راځي ولنا في ان علي رضي الله تعالى عنه چې وسلم اسلام راوړو فی سباهو کی وصحح او سی منلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام و افتخاره او فخر کول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بذلك مشهور بدی معنی مشهور هم دی ولانه اتى بحقیقت الاسلام بی اسلامي چراوړو نو څنګه چې اسلام نه دی یار حقیقی کار کړي څنګه رات کې اتراته کې کړي په حقیقت اسلام باندې هغه تصدیق کول اقرار کول ما هو تصدیق سره لان الاقرار عن طوع څوک چې اقرار وکي او باقاعده په تبع رضا باندې وکي دلیل علی اعتقاد دا دلیل دې خبرې چې عقیده دې سي جوړه د علامه معروف معروف خبره ده نو او حقایق چې دې منګه شرایط کې ویلا تردو حقایق رد کیږي نه اسی ده کنه حقیقت ده وما يتعلق به سعادت ابدیه هغه ته چې لکه بلار میراث په نشوړې مړه دومره غټ سعادت ابدیه ور سره راځي نو که دغه میراث پلان نه نشوړې نه دی وړي دومره د خیر کارونه اسلام سره راځي کله غلط ضرري خیر ده اورا ولا وما يتعلق هغه چې متعلق کیږي ما شوم سره هغه سری سعادت ابدیه او نجات عقبویه وهي من اجل المنافع اتمر لي منافع دي وهو الحكم الاصلي حكم دي ثم دق حكم اصلي دي اصلي حكم داري ميراثنا مرمد الله طبعا دي او تبع الى اعتبار يختبر في التوابع ما لا يختبر في غيرها توابع کی بس خلق چشمبوشي کوي ثم يبتنى عليه غيرها بنا پدې باندې د غیر چکیږي چې میراث محروم شو فلا يبالى بشوبه هیڅ پروا نشته د کچري دغه شان وی د ضرر پکې راشي ولهم فی الردته خجی داغو دلیل چې ردت ردت نه لري دا مسله کړي وکنه امام یوسف سے مور سب کې مر غره ایدا خو مضرت د محض ضرر د ردت بخلاف الاسلام ها امام یوسف سے و اسلام له اعتبار ورکو على اصل ابي يوسف لانه تعلق باعلى المنافع دا وجم ویلی وا چې اسلام لزق اعتبار ورکو دی پوری اعلی منافع متعلق دی علامه مره پویږي پی صاحبين طرفين وتاسو ارتداد ولي قبل وي ولي ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمه الله فيها بد ارتداد کی انها موجوده حقيقه بي ردت کی دا ردت چې دا موجود دي حقیقتا چې مرتد شو کنه ولا مرد للحقيقه بي حقیقت له رد نشته حقیقت څوک نشي رد کولای كما قلنا في الاسلام کې ویل الا انه دمر خبر ده جبر بپکو على الاسلام اسلام راوړه ولما فيه من النفع دک د نفدا ولا يقتل وجن بينه ذك وجل خصزاده ولانه عقوبه او عقوبات جدي موضوعه عن السبيان ما شماننا موضوع دي لري شوی دي مرحمه عليهم باغو باندې رحم کول بوجا الک دا کوم قصه چې تیر شو لاغه ماشوم کې وچا قلیو چې کوم ماشوم عقل سره نو هغه سره اعتبار نشتا وهذا باتفاق دي وهذا في سبيل الذي يعقل ومن لا يعقل من السبيان څوک چې عاقلان ندي په ماشومانو کې لا يصح ارتداده ولي لان اقراره چې دا اقرار لا يدل على تغيير العقيده دا حقيقي عقيده تغيير عقيده باندې دلالت نه کوي على تغير دي كتغيير دي وكذا المجنون جري او سكران الذي لا يعقل
کدا مرتد کیږي ارتداد له به اعتبار نوي